د خپل ځان او د خپلو ټولو ملګرو د طرف نه د هغوی په دې قیمتي وخت راکولو د هغوی شکریه ادا کوم او د الله نه سوال کوم چې الله دې ورله ډېرې تېرې بدلې د دې ورکړي. ډېر په ادب او احترام زه دعوت ورکوم خپل استاد محترم قائد انقلاب قرآني نمونه اسلاف ترجمان علماء دیوبند امیر اشاعت التوحید والسنة العالمیہ حضرت شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب کا چاوی راشی آمامتا دا قرآن کریم دا درس بسلسلہ کی افتتاحی بیان فرمائی. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم زمان محترم حاضرین مسلمانانو ورونو نن پدې جامع مسجد حشنغرای کې د جمعې موزم کې دن کې د هغه بیانوم دې او زمنګا د محترم رور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب د درس افتتاح دار یوشی یو موسمی د ګلانو ځان له موسمی د میوو ځان له موسمی د پاڼو ځان له موسمی د قران کریم د درسونو یو موسم را روان دی زائے بزائد اللہ د کتاب درسونه شروع کیږي داغین یو درس د قرآن کریم چا د قرآن یو بہترین مدرس یو بہترین عالم نوجوان حضرت مولانا سمیع الحق صاحب چاہیے د قرآن کریم درس کئی او پائی کے بعد مسلمانان شرکت کئی او دا اللہ کتاب بستا کئی زمان دعا دا چه اللہ دے دا درس دا دیر خیر او برکت سببو گرزئی او کم مسلمانان پدے کے شرکتو کی اللہ دے دا غی گناہونا معاف کی او اللہ دے تے دخل کتاب خدمت والی ما ته یاد دی زوړو کې او د پلار سره براتلم او دی جمعات کې اشاغرای مولانا صاحب الله دې اغلا بهترین ځای نور کی ایبا دا الله توحید او د سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرچار کو او چې کله و موږ رالو نو زما پلار هغه با سوخت مولانا صاحب سره په دې کوټاګای کې کېناس خبره اترې به وشوي او بیا دې ځای خوا کې د شهدا جی صاحب د دالو ماشینو بیا باغې تلاړل
نور مرګري برالل یو زمانہ وا د حق پرستو مرګرتیا وا د چا چې مرګرتیا وا غلاړل او غي خپل بسترې په خپل منزل وګرځولې نن زمونږ او تاسو دور دی او سبب مونږ هم نیو بیا به نور خلقی او غیبا دا الله د کتاب خدمت کوي او پای کې با کا الله ته منظورې نو زمونږ اجر به زمونږ سیلا به مطلب الله دا غي دا مرګرتیا سیلا را کوي ما چې کوم آیاتونه ولوستل د سوره نور یو سو آیاتونه او بدی صورت کې پروردگار عالم سلور اصول ذکر کړي او بیا آداب سبا ذکر کړي د فحشاء او د بیاء د ختمې دود پارا چې بیاي او سپکاوي هغه ختم شي او یو واقعا ذکر کئی دا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا چاہے باندے الزام لگی دلے و بدنام لگی دلے و نو دا آغیقا صفائیون کئی او منگا و تاسولا یو سبق امرا کئی چکا پا دنیا کے پاک خلقی نو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنتے پاک انسان بغیر دا انبیاء علیہ السلام نبل سوک نشی کے دے چا غی معصومو اغی پاکو دا غی نا گناہ دا پیدائش نوالی تر مرگ پورے نو شوے او اس قسم گناہ غی نکو دا غی بی بیانی بیا پټولو بی بیانو پټولو زنانو کې بهترین خزوي دا ټولي دنیا د خزونه بهترین خزوي سره دا غینه چې پیغمبر معصومو ګناه نه کېد زیاته چا سره نو کړي د چا بدخوانو دار چا خیر خواو د دوستانو خیر خواو د دشمنانو خیر خواو رحمت للعالمین او دا غبی بیانې دا ټول مؤمنانو مین دي په نس باندې ثابت ده و سره دا هغه د الزام او د بدنامي نه ندي بچوي نو تلا سوکې چې تبا بچي او تو خپل کار جاری ساتي ستا کار بتجاری ساتي او سوچ دا الله د دین دشمنانی دا پرستو دشمنانی نو هغه خپل کار جاری ساتي دا هغه پس مزه خپل کار کوا خپل مقصد په جانا زګه په دنیا کې داری او انسان دوستانو می او دشمنانو می دا سیو انسان نشته چټوله دنیا داغه دوستانی او داغه دشمن ني او دا یو انسان دنیا کې نشته چټول خلک داغه دشمنانی او داغه دوست نه دار چا کاغه ګناګار دے کاغه نیک سړی دے کاغه بادشاہ دے کاغه مولا دے کاغه وزیر دے کاغه پیر دے او دوستانی اومی او دشمنانی اومی د دشمن دا کاری چاگه خپل دشمن بدنامی خپل دشمن بد او بدرنگ خارکی او د خپل دشمن عیبونه لټی نقصانات لټی خلق دا هغه سره مقابل کوي او مخالف کوي د دوست دا کاری چې هغه د دوست خلاټي د دوست صفات کوي کله دوست نه لګه غلطي او موشي نو پای باندې پردا چي او هغه پټي هغه ډیر کمکل انساني چې د دشمن نه د خیر تام کوي هغه ډیر کمکل انساني
چې هغه خپل دوست ته دشمن وایي. نو دوستان امیدار چا دشمنان امی بیا دوستی او دشمنی د دې لپاره یو معیار امی چې په هغه معیار باندې دوستان جوړیږي او په هغه معیار باندې دشمنان جوړیږي. چې چا دوستی او دشمنی هغه په دنیا باندې په اقتدار دوستی راشي د یو پاټای خلکی یو د یو قومي بل د بل قومي یو د یو جبي بل د بل جبي خو په اقتدار د هغه دوستی راغلی چې زمونږ یو پارټي دا یو ډله دا اقتدار به حاصلو او چې کله اقتدار ته ورسو نو بیا به عہدې تقسیمو نو تر هغه عہدې تر حصوله پورې هغه دوستي کله چې هغه د عہدو تقسیم راشي او عہدې که منور کی هغه دوستان پاتې شي حکم چې د عہدې نه محرومه کی هغه دوستی په دشمنای بدله شي او هغه سړی چې مخکې تعریفونه او صفتونه کوي بیا چې جلسه کې ودرېږي نو بیا د هغه خپل مشر بدی بیانوي بدرنګي بیانوي او بیا دا نه وایي چې جنگ په اقتدارو بیا څه بل څه خبره کوي. کله دوستی او دشمنی هغه په مال باندې د چا مقصد مال وصولي نو هغه وایي راځئ یو کمیټي جوړو یو اداره جوړو یو کمپنی جوړو او پای کې ومنګه شریک یو شیر به زمنګا ستا به دوره پیسي زما به دوره د به دوره او کاروبار بروان کو ګټه وکاو دا رواني وکړه چې او حد ورسي او دغه پیسې دغه دولت یو څو مرګري په قابل شي او د نور نه اخوا د خوا کوي نو جرګه شروع شي راځي حساب کتاب کوو نو بیا په میاس کې جرګه ناستای هغه چې ډېر خواږه دوستانی نو هغه بیا د یو بل گریوان ته ملا سچي او چې وسه رسي په یو بل گزاروم کوي ځکه دا هغه د دوستای او دا هغه د دشمنای معیار هغه دولتي سخالک داسی چې دا هغه د دوستای او د دشمنای معیار هغه د الله رضای او د الله دینی دا هغه دوستی هغه د الله په دین باندې دا هغه دشمنی هغه د الله په دین باندې نو دا هغه مرګري دا هغه دوستانی دا هغه جماعتي او هغه په دې باندې او شوي چې زمون یو مقصد دی یو معیار دی او هغه دا چې موږ به د الله دین خورو د الله د دین کار به کوو د الله دین ته به ترغیب ورکوو او هغه اعمال به کوو چې په هغې زموږ رب زموږ نه رضا شي. دا دوستی او دشمنی دا دوستی او دا دوره پخا او دوره کلکه دوستی چې دا په ژوندو می او دا په مرګو می دا دوستی دا په دې جهان می او دا په هغه جهان می او قرآن دا غي ذکر کوي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون بعض و بعض ته مخامخ شي او د یو بل نه تاسو کوي نو ای به یو بل ته وای ان كنا قبل في اهلنا مشفقين مونږ دنیا کې اریدو په خوا دنیا کې مونږ سره یراوا زمونږه مخالفو زمونږه دشمنانو مونږ دا غي نه اریدو فمن الله علينا وكان عذاب السموم فمونږ الله احسان وکړو مونږ دا ګرم عذاب نه وساتلو دا ولي إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم دا ذکا چې موږ په خوا دنیا کې الله را مدد کو دا یدو خواستن را مدد کول
منگا اللہ تا چغی والی منگا اللہ را مدد کو انہو البر الرحیم دا احسان خاوند و مہربانو زمنگا سورخ کلی دوستی وا سورخ کلی مینه وا سنگے یو ځای کړیو زمنگا مینه په یو قیمتي شي جوړه کړی وا چې هغه د الله توحیدو هغه د الله یووالیو هغه پیغمبر پاک اتباع وا هغه موږ یو ځای کړیو انه هو البر الرحیم واه واه د احسان خاوندو مهربان ذاتو چې زمونږه مینه او زمونږ محبت په دې اچولې و په دې مونږه یو ځای کړیو کله چې قرآن د دې مینې ذکر کوي د دې محبت ذکر کوي د دې یووالي ذکر کوي نو کله الله پیغمبر پاک ته وایي والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم دا قرآن خوان تاسو ګوره چې کله مرګرتیا ذکر کوي نو الله وایي والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين دا الله غزاد چې دې مضبوط کړي بخپل امداد وبالمؤمنین او په ډاله د مؤمنانو په جماعت د مؤمنانو ستا مرګري مؤمنان د الله وګرځول د الله نصرت د الله امداد شو در سره او د امداد سره سره الله دل مرګري خدای کړل دا سي مرګري درکړل چې هغه د زړه مرګري وو ادم مینه مرګري وو ادم محبت مرګري وو ما ته یاد دي د اشغرای مولانا صاحب شیخ القرآن سره په گاډي کې موږ روانو باجا ورتا او په لار چې هغه خپل خبرې کولې هغه مینا هغه محبت هغه مالی دلو هغه بینه مالی دلو آشهدا جی صاحب چې شیخ براغه هغه سره ما پاګه تخ کې ناس په دکان کې هغه مینا مالی دلو هغه مینا اوسم الحمدلله شته هغه مرګرو کې اوسم دا شیخ القرآن الله دې رحمتونه ولېږي نواب مولوی صاحب دی لای بازار کې به بوجای خورا کړي وا او دا د کباړ جرابې او بنینونه به خرصول شیخ القرآن براغه او دا سره پاګه ټاټ پاګه بوجای پکې ناست دواړه بناستو چاته شیخ القرآن او پاګه ټاټ بداغه سره ناستو دا یو مینه وا او دا مینه چې دا ختمیږي نه دا راسته رزه مضبوطیږي او کلکیږي چې یو خوا د الله نصرت د الله امدادي او بل خوا ښه مرګري دې نه زیات لوی نعمت به بل سي ځکه الله وایي والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين دا الله هغه ذات دی چې دې مضبوط کړي په خپل امداد وبالمؤمنین او په ډاله او په جماعت د مؤمنانو والف بین قلوبهم او بیا د دای میانس کې هم زړونو کې مینا واچولا کله کله یو جماعت یو ډله یي د مشر ټول تابع خپلا کې یو بل د خپونه راکاږي یو وایي چې زمخ کې شوی بل وایي چې زمخ کې شوی یو بل ته دشمنان او د یو بل مخالفي نه داسې وکړه
دا حق پرستو جماعت پای کې د مشر سره مینا او بخبلا کې بیا مینا یې وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ او دای میانس کی زړونو کې مینا واچولا ولو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم کتا د دنیا سره اوس بین خرج کړي وې تا به دای میانس کې مینا نو پیدا کړي ولكن الله الف بینهم لیکن اللہ دا دائی پزلونو کی مینا واچولا مینا راضی دا اللہ بدینا او دا دیر مضبوط او قوی مینای یو ځل مولانا فاضل حق صاحب دا سواد جوانده ہو ز سواد اتلما تقریر لا مٹا کے جلسہ وا باغا جلسہ کے مولانا فاضل حق صاحب تقریر کو ز چورا سیدما دی طلباو دی عوام را منډی کړي بار راوتل ما ډېر اشاره کولی تاسو کې نه خو مرګرو مینوا آی را منډی کړي مولانا فاضل حق صاحب تقریر شروع زمون ډېر ښه مرګره مشر سړی و نو هغه غوسه شو تقریر هغه ختم شو کمره کې موږ ناستو هغه راغی مشرو دی طالبانو ته په کانسل وشو وی زما یاد دی دی وړوکی غوندې و شیخ سره به په شړای کې ناستو چې هغه به درس کو او نن ما بیان کو او دی راغی او تاسو منډې کړې زه هم په ځای پرېښودم یو طالب ورته وایي وایي د ده په زړه کې چې کومه مینه ده موږ سره نو هغه ستا چته ده نو چې د ده زړه کومه مینه ده هغه هم راکاږي نو مرګرو کی مینا دا د الله په دین راځي چا کی چې دیني نو هغه د دین والا سره مینا کوي او چا کی چې دین نه یو دا غي سنور سم مقاصد یا شهرت یا دولت یا اقتدار دا غي مینا ته په زور نه شي راوسته اب ای سراج دغه سی بیا لاړ شي عرض می دا کو چې یو مینا د الله په دین او کله چې د الله په دین مینا راشي هغه داسې مینا ده کاغه د ښځې او خاون راشي نو هغه کټ کېږي نه کاغه د اولاد او د پلار راشي نو هغه کټ کېږي نه کاغه د رور او د رور راشي نو هغه جدا کېږي نه او که دا د دین مینا نه نو دا پلار او دا زوی دا وینی مینه ای خو اگه مینه بانده دا مینه غالبه ای نو پلار زیه جدا شی دا ابراهیم علیہ السلام پلارو خو چه دا ابراهیم علیہ السلام سره دا دین مینه نوا نو راشه لگ قرآنو گورا چه اغا سوئی قرآن وئی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کلا چوی ابراہیم علیہ السلام پل پلار آزر تا یو خواہ زید یو بل خواہ پلار ورطوئی انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین زوین متا استا قوم لاب گمراہ اخکارا کی لارا تم گمراہ استا قوم گمراہان ذکر دین مینا خو کٹ شو کنا اس زیر آو لگی دا پلار تاوئی که گمراہ پا غلط لار روا دے پلار راو لگی او چې کله زوی د سوازولو پروګرام دی د ټول نه زیات لرګي پلار ورګي د خپل زوی سوازولو نه هغه وګدا واقعیا دا چې شپږ میاشتې لرګي را جمع کېدل چې ابراهیم به سوځو او د ګورزولو چل ولا بیان ورته مناره جوړه کړه ابراهیم علیه السلام د خپل لاس نه وتړ او راسای د ابراهیم علیہ السلام پلار بادشاہ د قوم مشران ونیولا
چې اور بل شي نو را به کاږو اور ته به غورځو امام رازی رحمت الله علیه وایي چې کله اور بل شو نو جبريل راغی او حضرت ابراهیم ته وایي که غواړي چې دې ځای نه دې اوچت کم او بل ځای دې کوز کم ابراهیم علیه السلام ورته وایي حسبي سؤالي علمه بحالي هغه ذات رانه کافي دی څوک چې زما د حال نه خبردار دی تا ته مې مجد نشته نر سړی چې سوره وایي دوره کله کېږي سوره چې په تکلیف راځي نو دوره کله کېږي او چې کله ابراهیم علیه السلام غورځو نو د الله نصرت ته وګوره الله وایي قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم منگوی واورا شیخ او برابر شاب ابراهیم علیہ السلام وارادو بی کیدن فجعلناهم الاسفلین اغیر آدھو گراد ابراهیم علیہ السلام نسوزولو منگا غیو گرزول زلیلا اللہ ورطا حکم گوورا یخشا برابر شپ ابراہیم مسعودی مروی جو ذات فی اخبار منذاب کے ذکر کئی چھ دنیا کے داسی وقت نظر آگلے چھ ٹولا دنیا کی اور مرشوے چرتا بلی دلتی بلی بلزائے بلی بلزائے خدا سی وقت نظر آگلے چھ ٹولا دنیا کی اور مرشی صرف یو ٹیم راغلے چپائی کے در مشرق در مغرب او در شمال در جنوبا پٹولا دنیا کی اور مڑو اگر صرف دکا وقو چالاوی اورا یخشا و برابر شپ ابراہیم نو پٹولا دنیا کی ابراہیم در وجہ اور مڑشو در پلار او در زوی مینا در دین نوا اگر پلار تاو گور آگا زلیل شو خو زوی دا آگا لحاظو نکو حضرت نوح علیہ السلام دے او دا آگا زیے دے زیے دیر خوگی او دا زڑا ٹوٹائی دیر خوگی خو آگا زیے چھ دا ابراہیم دا نوح علیہ السلام سرے دا دین مینا نوا نو قرآن وی زیے روان دے پلامبو او پلار پہ کشتائی کے ناس دے او نوح علیہ السلام وردوئی یا بنی ارکب معنا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین و بچیا رازا سور شبن سرا ولا تکن مع الکافرین میں اوزائی کی گد کافرانو سرا زیورتا سوئی قال سآوی الى جبل یاسمنی من الماء اگوی پلار حضر لے چھ غر تبوخی جمع ما بد سیلاب نہ بچ کی قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم نوح علیہ السلام وردوئی بچیا نند اللہ دا عذاب نہ بچ کا ان کے نشتا مگر آغا ذات و بچ کول گئی چگد رحم والا دے مفسرین گانے معنی کئی ما یو معنی ذکر کا چاگا سوک با بچ کول گئی چگد رحم والا ذات دے یا آغا با بچ کی گی چپا آغا رحم شوئی او دا اللہ رحم با مشرک لگی گی بچی امن بچ کے دے نشے پلار کشتائی کے دے وزیہ پر لامبو روان دے قرآن وئی فحالا بینہم الموجو فکان من المغرقین رالا بمیند زویو دے پلار کی چپا فکان من المغرقین شوزیہ دے غرق شونا پلار وزیہ دی خمینا پا دین نوا پلار ورطا گوری وزیہ غرق شو دا لوط علیہ السلام بی بی دا خزا و خاون پہ یو بل دیر مہربانی پا دنیا کے خزا پا خاون مہربانی چیسی لخزای خاون پا خزا مہربانی پا خاون سے خواگی لگی نو خزی لراڑی او چه پا خزا خواگی لگی نو خاون لگی اچھی بڑاگان چی بیا خو دیر میدی بیا خو آگا
بوډا ته وایي والکه تاله مې دا ایښي د بال اخلاق دی هلک ورته وایي او بوډا ورته وایي جینی دا یو بل ته هلکه جینی وایي په یو بل ډېر مهرباني او قرآن وایي چې ستاسو منځ کې مینه محبت پیدا کړي خو سره د هغې نه چې دین کله منځ کې راغی ښځه او خاوند هم د یو بل نه جدا شو د لوط علیه السلام بیبي ده د پیغمبر ښځه ده خوب ورا پیغمبر ګوري او ښځه لاړه تباه شوه کاڼي پې وورېدل ځکه هغه مینه د دین په منځ کې نه وه محبت نه د نبی علیہ السلام صحابی دے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ هغه د مور سره روانو په یو لاره تېرېده او یو قوم هغه ونیوه په غاړه کې ولا پړې واچو او هغې بوت او په بل ځای کې خرڅ که او غلام یې که مور یې په ژړا واپس لاړه زیه تیرا په زوره ایثار کو انسانیت چې ختم شي او دین ختم شي نو شکل انسانی هغه د حیوان نه بیا بدتر شي د مور نه وړوکې زیه جدا کول او چې مور یې جاړي او واپس روانوي دا د انسان چې انسانیت پکې نو د فطرت نه لرې خبره ده خو په عربو کې انسانیت چاته و که دا هغې نه انسانان جوړ شو هغه دی کتاب جوړ کړل که هغې کې سړیتوب او رحم راوستو دی کتاب راوستو هغه د یو بل دشمنانو زیه د نابود او پلار او ترونه به ګرځېدل په عربو کې خپل زیه به کته زیه رک دی او د چا چې زیه رک شي هغه نه تپوس وکړه چې هغه څه حالي زیه روک دی او پلار او ترونه ګرځي په عربو کې خپل بچی ګوري او پلار یې وایي او چې زید پسې ګرځم چې هغه به کم ځای چرته وایي بکیت علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا متى دونه الاجل زید پسې جاړم چا به ژوندی یو کمړ وایي فوالله ما ادري واني لسائل اغالك بودي اسالو ام غالك الجبل قسم بخدای زبا ګرځما ګورم چې تبا په سم یو کتبه په غار باندې فإن حبت الأرياح هيجن ذكره فيأتول ما حزنه عليه ويا وجل کباد راوالو زی زوان دا به مې په بچی لګېدلي هاي غمه تل غم مې دور دی د اولاد غم حضرت یعقوب په سترګو ړوند کړی و زه بچی مې نشته او کم ځای به او ګرځي ورپسې خپل بچی ګوري چا ورته وي ستا بچی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دی ځکه حضرت خدیجې اغوستی و او هغې بیا نبي علیه السلام ته ورکړی و هغه یې رالل خپل زیه یې ولیده خوشحاله شو او بیا د عربو جرګه راغونډه کړه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم له راوسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته څومره پیسې هلې موږ درله درکوو خو دا زما زیه دی او ستا غلام دی او موږ له یې راکړه نبی علیہ السلام ورته وایي چې ستا بچی دی نو دا زه نه ایسارومه او زه یو پیسه هم نه علمه خو صرف دومره ده چې د هغه نه تپوس وکئ که تا سره ځي زه یو پیسه نه علم ځي دی او که ما سره پاتې کېږي نو په زوره به نه بیایي هغې دا خو ډېره ښه خبره ده جرګې آفرین او شاباسې وي په رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت خو ډېر هوښیار بنده و جرګې کله خفه کوله خلک یې کله خفه کول هوښیار سړی څوک خفه کوي نه او کمقله بېوقوف چې نو د هر ځای ټره 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 د ده نه استاد هم خفه یي شاګرد هم خفه یي ملګری هم خفه یي هوښیار سړی څوک خفه کوي نه خپله خبره کلکه کوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی زه 1 روپۍ 1 پیسه هم نه هلمه خو که پاتې کېږي په زوره بیا نه بیایي هغه وي او نه به بیایو حضرت زید یې راوغوښته حضرت زید رضی الله تعالی عنہ راغې نبی علیہ السلام ورته وایي دا پیژنې وي او دا مې پلار دی دا مې تره دی ټولې ورته ووي وی ته ما د نن آزاد کړی که دی سره ځي زما اجازت دی او زه 1 پیسه نه هلم او که ما سره پاتې کېږي نو دی دې ووایي هغه وی موږ به پې زور نه کوو اوس دلته د وینې د رشتې او د دین د رشتې مقابله راله یو خوا د وینې رشته ده پلار دی تره دی بل خوا د دین رشته ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اوس وګوره کومه غالبه ده حضرت زید رضی الله تعالی عنہ یو کڼ کې یو تیری راواغسته او داسې ونیسه ورته وایي حضرت دا مې پلار دی او دا مې تره دی او ډېره زمانه بعد مې ولیدل خو قسم په خدای ستا دوره فراق زه دې ټولو سره نه برابروم زه نه ځمه زه تا سره پاتې کېږم ولې دلته د دین هغه رشته وه دلته د عقیدې او د نظریې هغه رشته وه خو دا مینه دا محبت دا رشته دا به په څه جوړېږي په پیسو او په دولت نو که په پیسو او په دولت وه نو د خانانو او د مالدارو او د دولتمندو به بله خپلوان وو دا یې ګاډو دشمن نو دا مینه به په اقتدار جوړېږي که په اقتدار وه نو زما مهربان د وزیر اعظم او د بادشاه او د صدر دا یې ګاډو دشمن نو ټول خلک به خپلو دا مینه دا به په طاقت جوړېږي که په طاقت وې نو د وسله بندو چې چا سره وسله ده او مسلح خلک دی دا یې باډو دشمن نه دا مینه جوړېږي په قرآن کله چې قرآن په معاشره کې عام شو مینه به راشي یاره وایي امن پکار دی خوشحالي پکار ده نو د امن دپاره خو څه پکار هم دي کنه د امن دپاره قرآن 2 څیزه خیرې دي او قرآن وایي الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم هغه کسان چې هغه ایمان راړه ایمان دا چې هغه یقین او باور په الله راغی چې او ذات شته چې هغه زما ذمہ دار دی یو ذات شته چې هغه زما مالک د نفع او نقصان دی یو ذات شته چې هغه کتاب را لېږلی دی په هغې زما ایمان ادویم ولم یلبسوا ایمانهم بظلم ګډوډ نه کوي ایمان له د ظلم سره یو ظلم د الله په حق کې دی چا شرک یو ظلم د مخلوق په حق کې چې مخلوق ته تکلیف راسي او نقصان راسي دا دی ونکړل اولئک لهم الامن وهم مهتدون دغه کسان چې دی لا امن دی او دی په سملار باندې روان نو د امن نسخه قرآن الله وکړه چې د امن نسخه دا ده چې د ظلم نه ځان وساته د امن نسخه دا ده چې ایمان مضبوط کا الله باندې ایمان مضبوط کا او د الله کتاب باندې ایمان مضبوط کا نو د امن نسخه وا قرآن منګه د امن نسخه پرې خولې ده زمنګ په ملک کې د امن نسخه شاته ورزولې شوې ده نه نه ستاره امتیاز او فلان چاله ور کوي هغه چاله چې هغه بربنده ګډيږي هغه چاله ور کوي چې هغه ټپي او مصری وي هغه چاله ور کوي چې هغه لوفري او نفرت خوري هغه چاله خو پکې ور نکړه چې هغه د الله د کتاب خدمت کوي په دې ملک یو نو کوي څوک نو هغه تکي عثماني خو وکنه چې باغه حمله هم شوی نو غلا باور کړی و
نو هیڅوک په دې ملک کې نو موږ هر چاته حق ویلې هر چاته وایو اول مولا انصاف نه کړو بیا امي انصاف نه کړي انصاف وکړه کی کله چې دا کتاب عام شو قرآن کریم خو قرآن نو خیسو کو پیر لا قرآن نو ورزي حدیث والا نو ورزي د دای پیری او هغه پیری چې پرتګی نه یا کمیسه چوله وای دا ننګا پیر دی چې کله لیونه شي کمیسه وازي وای درجه ته ورسید هغه پیری نو هغه قرآن او حدیث ورزینا نو په جمعات کې کینی لوډ سپیکر تا او الله هو دې وای الله هو الله وسر شړای قرآن سوګو خی مولایو خی نو د مولا سکار دی چې هغه قرآن خی هغه وای مال خو ګټه په کار دا ووټ په کار دی اقتدار په کار دی زه کوم چې درسونه کو اول ورزي ولا نه هغه ورزي نو خېلې نشي نو یو څو اجزانی چې هغه د خدای کتاب راغستی او د څنګه د فاتو بوجال ډاکایو نو کله وای دا پنځپیره کله وای دا وابی ده کله وای دا معتزله ده کله وای دا فلانه ده کله وای دا فلان ولي جرم دا چې دا الله کتاب خي نو دا بدنامي او الزام په دې مخه کېږي ما نجى الله والرسول مان من لسان الورى فكيف انا الله پیغمبر ته نه اخلاص شوی زه سوګم چې زبات نه اخلاص شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبي بدنامه لاګولې وا ما چې کوم آیاتونه لوستیو پای کې هم الله دې ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبي بدنامه لاګولې وا ستا مرګرو کې به منافقان پیدا کیږي دا بدنامه کفار نه لاګولا دا چا لاګولې و چې ځان دې مسلمان وي او ځان دې مسلمان وي د نبی علیہ السلام مرګره ځان دی او پیغمبر پاک پر داغه په بیبي بدنامه لګولا منافقان دا یو ډیر ناکاره قوم دی په مسلمانانو کې او همیشه د مسلمانانو اتفاق اتحاد هغه د منافق د لاسه تباہ شوی الله دې موږ د منافقانو نه وساتي موږ تاسو لا پکاري چې موږ قران ته کینو نو چې کینو موږ به وپیژنو چې منافق څوک دی دا غو صفاتونه قران وای نه کی وای نو ته په ګوتا مندا چې کله تا قران وای ته به وپیژنې چې دا منافق دی منافق بکلا پیغمبر بدنامو دې تقسیم صدقاتو کې انصاف نه کوي کله به وی وګوره فرق کوي دا صحیح چمچی دی او دا صدقه دی چمچی ځان ته نږدې کړي زای منی زمونږ نه مني رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داوی اوس ما دغه سی وای پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی راغی اننګیر او جو چوکونه سترګې وي تبي مخیو سوکړه ګیره وا او رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لک سره راغلیو نو هغه د نجد څخه کسانو غیله ورکړ دای په غوسه شو نو هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی اتق الله د خدای نه ویریږه ته انصاف نه کې نبی علیہ السلام ورته وی زه خدای امانتدار ګرځولې متوای چې ته انصاف نه کې او د اولاد نه با هغه پیدا کی چې مسلمانان به وځي منافق هغه ډیر نقصان کوي هغه د دین په جامه کې بی دینی خوري دغه سي کفار هغه د مؤمنانو په میانس کې افتراق او اختلاف پیدا کوي الله دې موږ دا چانه وساتي چې مسلمانانو کې افتراق او اختلاف پیدا کوي الله دې موږ کې اتفاق او اتحاد راولي خو ګریات ساته الله به خپل کتاب تاسو درنه کوي چې ما قران را لګلو تاسو دا کړو کنه نو چې کم جواب قیامت کې الله لور کې نو نه اختیار کا نن دا الله مهرباني ده پتا سو باندې بیا خصوصا چې مولانا سبیح الحق وته سړې چې غلا نوجوان دي سب فخر کو کله کله ز کټ کې سملم ز سوچ کو چې ما زما سرمایه صدا نو زه چې خپل سرمایه باندې سوچ کوم زه ما الله قیمتي سرمایه را کړی دا نو په مولیانو کې چې شمیره ما نو زوام مولانا سبیح الحق ته وګوره
مولانا احمد جمشید تا وګورا مولانا فلانی تا وګورا هم زما سرمایه دا کنه دا زما ګټه ده دا ما داسې کارواندا وکړه چې دا به ان شاء الله زما نیمه زما عمل بجاری هغه باندې تاسو ته درس کوي کینه یغه درس کی ستې زده کوي ستې وایي تاسو ته به خیر ورسي الله دې ما او تاسو د قران خادمان وګرځي او دا ځای دې الله همیشه په قران او سنت باندې آباد لري کم خلک چې دې ځای سره مینا کوي الله دې دا غي سره مینا وکي الله دې دا غي مال او دولت او کورونو کې ډېر خیر او برکت واچي واخر دعوانا الحمدلله